نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمر رب جمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د حالات مطابق یو سورج وړاندې پسوات کی قاری صاحب معشوق شهید او پامردان کې شاګر ولګید قاری صاحب شهید په بلوچستان کې دا ظلم انتها وشوه د یو زنانه سره نو زموړان د جمعې اراده وه چې د بلوچستان متعلق د هغې دته یو څو علمي نقطې بیان وکړم خو واقعا ډېره سنګینه زړه دړکوونکې واقعه ده بیا مې سوچ وکړ چې انشاءالله را روانه جمعه به کوم دې جمعې ته مې اراده وه خو دې هغې کې څه علمي خبرې دي علمي معلومات دي واقعه وشوه زنانه دفن شوه د مسلمانانو زړونو ته تکلیف ورسېد خو اوس دا بله واقعه چې کومه ده دا ډېره زیاته ده د بلوچستان د واقعې نه هم سنګینه ده اکثر خلق په علماو پسې ردې بدې وایي او په مدارسو پسې ردې بدې وایي او د ډېرو نه مې په دې خپلو غوږونو واورېدل چې نن دور کې مدارس دا د ظلم اډې جوړېږي نن دور کې مدارس دا بندول پکار دي نو د دې متعلق وزه تاسو ته یو څو خبرې وکم زمونږ خوږ مشفق استاد محترم استاد محمد صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته دا علمي ترغیبات پرېښي دي هغه د استادانو مشفق استاد و او د امت مشفق پیغمبر او رسول له
خو مونږ د دې قاری صاحب حمایت نه کوو چې د دې قاری حمایت کوو. د قاری صاحب بې انتها غټ ظلم کړی. قسم دې چې د دې واقعې نه خبر شوم زما خپله باندې سمه غصه دې قاری صاحب ته راله. اوله یو څو کسانو ته مې وویل ما دا ژوندی ښخول پکار دي. چا سوې چې آینده دپاره د نورو خلکو دپاره دا ذهني سازي وشي. خو دا یو درنده قاري و. زمونږ تاسو دپاره بې انتها د مدارسو د علماو یو ناشنا مثالونه پیش دي. نن چې په بری صغیر باندې پاکستان، هندوستان، افغانستان د ایشیا خطه نن چې په دې ایشیا خطه باندې علما آباد دي. کور په کور عالم دی، کور په کور مفتی دی، کور په کور قاری سے محترم دی. دا د هغه مشفق علماء دیوبند حضرات، اکابر علماء دیوبند چې څومره وو، نن د هغې ثمرات مونږ او تاسو ته سامنے دي. نن چې زما استاد د قرآن سره او د احادیثو سره او د الله سره او د الله د رسول سره او د الله د رسول د دین سره او د الله د دین سره چې څومره محبت ته دا د هغې برکات دي. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یو بہترین عالم الدین فقیه تیر شوی. خدا بعض واقعات دا د اوس نه را روان نه دي، چې دا د اوس نه دي، دا د مخکې زمانې نه را روان دي. چې د علماو په جامه کې دغه شانتې درندګان را دننه شي او د علماو نوم بدنامي. د دیني حضراتو د اکابرو نوم بدنامولو دپاره کردار کوي. اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه تاسو تیلو ته به اکثر نوم ورځي. بری صغیر کې او زبردست عالم دین تیر شوی. د هغه د مدرسې خپل اصول وو. د هغه په مدرسه کې مکمل په والو پابندي چې وال نشته. مونږ ته او تاسو ته اسلام د والو اجازت نه راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وال ښودلي دي، خو په طریقې ښودلي دي. والدینو ته چې کله ماشوم ستاسو د 7 کالو شو نو تاسو ورته ترغیب د مون شروع کوئ. 9 کالو شي مونځ نه کوي، غوسه ورته کوه بچی مونځ به کې یره پکې پیدا کا. په عباداتو بهراړې دا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. نو اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه مدرسه چې کوم والو هغې په مدرسه کې والو باندې مکمل پابندي او څومره غټ مدارس دي.
موالو مکمل پابندی ده. استاد ته وایي په ادبیت باندې به سبق ښیي. زمونږ په دې پېښور کې دا چک چاپېره امدادیه د سرحدو قاري سے محترم قاری پیاز صاحب داسې چک چاپېره لاړ شي دا څومره غټ مدارس دي دلته دا خبرې نه مني او د اوس نه یو خو دا واقع وشوه چې کله نه دا مدارس آباد شوي دي. نو اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه مدرسه کې با هغه قاری صاحب به هم مدرسه کې نه پرېښوست چې هغه څومره مشفق و خو چې واده به یې نه و کړی به یې نه پرېښوست چې خپل بچي به یې نه و. وی چې ستا خپل بچي پیدا شي نو تا سره به د نورو ماشومانو قدر پیدا شي. څنګه چې ستا به بچي څوک ګزار کوي او تا لکې خفګان او درد خصوصیږي نو دغه شانتې به تا ته د نورو بچو احساس وي. کم علم دل بچ واده نو کړي مدرسه کې بیان پرېښوست مدرسې نه به فارغ شو علم به وکړو واده وکړو او بچي پیدا کو به راش به درس کې دا چې زمونږ د اکابر د علماء دیوبند څومره هزارات دي د اکثر دا فلسفه وا دا د هغه په کتابونو کې لیکتي شاګردانو لیکلي چې استاد محترم به دا خبرې کولې. دی علماء دیوبند ستاسو بچو ته قسم په خدای چې نورونو کې سبقونه ښودلي برس چپر به پې نه و پکې به ورته نه و. کله چې دا دیوبند مدرسه جوړه شو ګره دا د انار ونه ولاندې او محمود الحسن رحمهم الله او شاګرد نوم محمود الحسن دی خو تر قیامت پورې به د هغې نومونه یادېږي په ټوله دنیا کې. نن د هغې یو نام دی په دنیا کې د هغې سوچ دا فکر و چې خدای امت ته مونږ دا دین څنګه ورسو امت کې د قرآن څنګه پیلاو کو امت کې د الله د رسول د احادیث څنګه پیلاو کو چې دا امت د جهنم د اور نه بچ شو د جنت لو والا جوړ شي. او قسم دې چرته به دتا خیر زندگی وا په دې بری صغیر باندې چې کوم د پیرانګیانو سره هغه جنگونه او جهادونه کړي دي کنه اب هم د چرته ان شاء الله 7 ستمبر کې راځي هغه ته بسره ان شاء الله بیان وکم بیا چې عقل زما استاد عقل نه بار خبرې دي خود امت سره د هغه چې څومره مینه وا چې دا دین پیلاو شي. بل بده د پاکستان د علماو یو بل خاصیت وخم د پاکستان علما چې په دې دنیا کې چې څومره غټ عالم ګوري دا به د پاکستان وي. په دنیا کې نن 100 علما داسې دي چې د هغې د طرف مخ نه کومه فتوا جاري شي هغه د امت لپاره په ټوله دنیا کې عامه درآمد وي جدید مسایلو کې په دې باندې به د 100 علماو دستخط وي په ټوله دنیا کې. دې کې 15 علما د پاکستان دي یو عالم پکې د ساوث افریقې دی جدید علما چې څومره دي فقيه په پاکستان کې علمي تعلیم چې څومره دی دینی تعلیم دا په ټوله دنیا کې په اول نمبر دی. تاسو تاریخ وګورئ
او کم عصري تعلیم چې دی دا په ټوله دنیا کې په پاکستان کې صفر دی عصري تعلیم په سلم لمبر کې هم نه دی داخل مونږ او تاسو چې کله تعلیم د پاره برطانیې ته او امریکې ته خپل بچی لیږو چې هلته ښه تعلیم عصري تعلیم حاصل کړي دنیاوي تعلیم انجینیر دې جوړ شو ډاکټر دې جوړ شو دا دې جوړ شي دا چې څومره تاسو په ډبګري ګارډن کې ګورئ دی به هغه د بورډ باندې لیکلي اکثر زه پړاوهمه امریکا او برطانیه او دا چې ګورم د دغه دی نه فاضل دي داسې یو ډاکټر چې د پر سلو کې به یو ډاکټر چې پاکستان نه به فاضل وي نور چې تاسو وګورئ دا به د امریکا او د برطانیې نه فاضل وي ولې په پاکستان کې دا یونیورسټي نشته ولې په پاکستان کې دا کالج نشته ولې په پاکستان کې دا میډیکل نشته تاریخ راوچت کې وسنه تاریخ راوچت کې ګوګل سره شته ګوګل اوچتای پاکستان په سلام نمبر کې نه دی او دینی تعلیم چې څومره تا ته حاصل لې په پاکستان کې په اول نمبر دی په ټوله دنیا کې د بر ملکونو د دغه امریکا او د برطانیې او د روس او د جاپان او د چین او د ټوله دنیا نه پاکستان ته تعلیم له خلک راځي دینی تعلیم له په کراچۍ کې داسې مدارس دي چې په هغې کې به اکثر بار ملکي طالبان وي پاکستاني پکې ډېر کم وي ماحول یې ولې داسې جوړ کړی دی په اسلام آباد کې یو یونیورسټي ده اسلامي یونیورسټي ده دا څومره ښایسته ښایسته قاریان چې تاسو ته ښکاري په دنیا کې ښایسته ښایسته تلاوت یې کوي جامع ازهر په مصر کې هغه نن په صفر دی په اسلام آباد کې یونیورسټي ده د علماو دا څومره قاریان چې د بار ملکونو دی د مصر او د یو ځای او د بل ځای دا د دې ځای نه فاضلېږي د اسلام آباد کې د دغه اقرا یونیورسټۍ نه فاضلېږي دا کردار د چا دی دا کردار د دې د پاکستان د علماو دی الحمدلله نن په پاکستان کې موږ او تاسو ته علماو ډېر لوی کردار دی په دیوبند په مدرسه کې طالب چپړې پټې کړې دا یو مثال در کومه ستاسو د پوهې دپاره خبره اوس طالب چپړې پټې کړې طالب چپړې یو اشتهار جوړ شو علماو ته دا خبره ورسېده هغې خلک راوغوښتل وایي طالب چپړې نه دي پټې کړې د طالبانو په جامه کې غل لانوتی دی د طالبانو په جامه کې غل لانوتی دی دغه شانتې دا بعضې قاریان حضرات د علماو او د قاریانو په نامه کې درنده راوتی یو بل مثال دله در کومه اوسنه 2 کاله وړاندې که 3 کاله وړاندې خبره یو یهودي دمګری یهودي او د مسلمان په نام باندې پاکستان ته راغلی و زمونږ حکومت 2018 کې تقریبا زمونږ حکومت د هغې ډېر مضبوط استقبال کړی و سپیکر وغیره وغیره دا موله مخې له تلي و زمونږ د KPK ګورنمنټ هم دعوت ورکړی و شاهي مهمانو د پاکستان خو علماو ورته ګیا وانه چوله ډېرو علماو ورته ګیا وانه چوله وی مونږ د حقیقت نه دی معلوم او دا دنیا پې راماته وه او چې کله لاړو وی مسلمانان ما ګتل خپل ملک ته ورسېد یهودو ته اسرائیل ته ګیره میره وغر سې صفا کړو زه خو د ټاپ یهودي یم وی ما مسلمانان تلل چې دا څنګه دي تحقیق نه کوي بے تحقیق ور روان دي
نو عزتمندو دا علماء دا خسته قاریان د علم سمندر زمونږ استادو د پاره ورځ په قیامت باندې شفارسیان زمونږ استادو د بچو خیرخواهان دې په سبب دې نه وایو خو د ریاست پاکستان نه مې دا سخته ګیله ده په دې کال کې انور شاته کولونه لري کوا د سواد په یونیورسيټي باندې څومره شول 4000 ویډیوګانې لیک شوې د بد پیلې چرته په لاهور کې یو یونیورسيټي وا دغه شانتي بلا کالجونه دي دغه شانتي بلا اسکولونه دي فوري يوم اسکول نه کالج نه یونیورسيټي سیل کړه معمولی غونډه کې حساب کتاب راشه او ډک چې مدرسه سیل کی اس جماعت سیل کی نو دا مدرسه هم ستا ده دا اسکول هم ستا دی دا جماعت هم ستا دی څنګه حقوق چې تغیله ورکړي نو دغه شان دي حقوق دلم ورکا نورونو ان شاء الله که خیر زندگی و ژوندو دا خو مې ته دې ټیم نشته ډېرې خبرې مې ترې کړې دي خدا خود دې مدرسو دغه متعلق یو درنده قاری خدای دې هلاک کی یو معشوم په بیا درد شهید کړي دي الله دې داغه ورثو ته صبر جمیل ورنصیب کی خو په علماء په مدارس بس پک نه وایو دا علماء دا مدارس به مونږ بل دې سپورټ کو چې ما ته نه کو څوک به کوي او بلوچستان کې چې کوم واقعیا شوې ده بیانول هم نه دي پکار خو علم نقطې دي د نکاح متعلق د نکاح متعلق علم نقطې دي او به را باندې سکسانو سوالونه کړي دي ډېر ماشومان را باندې سوالونه کړي دي خو سوالونه په معنی دي کړي په اسلام یې کړي دي او به ان شاء الله هغه جواب تاسو ته بیانوم الله رب العزت موږ تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله رب العزت موږ ټول مسلمانانو یو بل سره متحد کی یو بل سره خدای د موږ تاسو محبت پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين